ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د معراج واقعه کې کله چې د هغې اسمان ته تللو مونږ ویلو چې قرآن مجید فرمایي چې لنریه من آیاتنا. سورۃ بنی اسرائیل کې فرمایل مونږ دته خپل آیات ښیو. د آیات معنا قدرتونه دي، معجزات دي، نشانات دي. داغه آیاتو چې کوم تفصیل قرآن یا حدیث نه معلوم دی نو پای کې د دوو تذکره ما کړی دا چې یو نښه د الله د قدرت، د الله د نشاناتو هغه سیدنا آدم علیه السلام کم سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پړومبني اسمان کې ملاقات شوه. هغه خبره کې تفصیل ساجت نشته، کدا هر مسلمان ته معلومه ده چې آدم علیه السلام الله په خپل قدرت باندې په خپل دواړو لاسونو د خاورې نه جوړ کړو او بیا یې په هغه کې د خپل طرف نه پوکې کړو. دا ښځه هم پیدا کړې و خپل قدرت باندې او بیا د هغه نسل یې د نطفې نه چلولی. دا لومبنی آیت ته لومبنی نښه ده چې هغه سره لومبني اسمان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کیږي. تفصیلات ویل شوي دي خپل ځای کې. دویمه نښه کوم چې موږ تېره جمعه ویلې وه هغه سیدنا عیسی علیه السلام دی. دا هم د الله د قدرت نښه ده. قرآن مجید دا فرمایلی دی چې مونږه د هغه مور او عیسی دواړه دا آیت ګرځولی و. دا د الله د قدرت نښه وه، ځکه بغیر د پلار پیدا کو سیدنا عیسی علیه السلام. د آدم نه پلارو نه مور وه او د عیسی مور وه او پلار یې نه و. دا د الله د قدرت یو علامت دی. نن با بغیر د پلار نه څوک نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي نو هغه جایز اولاد نشي ګڼلی. یهودیان د سیدنا عیسی علیه السلام بېزتي کوي، نو هغه ته د بدکارۍ پیدا وایي. هغې عیسی علیه السلام د الله نبی نه ګڼي. یهود د سیدنا عیسی علیه السلام بېزتي کوي او نصارا عیسی علیه السلام سره دومره مینه کوي، هغه له دومره عزت ورکوي چې هغه د خدایتوب په مقام باندې کېنوي. یو سړی چې مونږ د خپلې مرتبې نه وغورځوو نو دې ته تفریط وایي، او چې کله خپلې مرتبې نه پورته کړو دې ته افراط وایي. یهود تفریط کوي او عیسایان افراط کوي. دا دواړه ګناه دی. تیرہ جمعہ دام ویلو چې سیدنا عیسی علیہ السلام بارے کې قرآن مجید فرمایي چې وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. عیسی د قیامت علامت دی. د سیدنا عیسی علیہ السلام بارے کې تفصیلات تیرہ جمعہ شو او پای کې یو جمله وکتا سیادی چې سیدہ مریم علیہ السلام فرمایل چې
چې کله زما خاون نشته دی او زبدکارم نیم نو زما بچی به د کم ځای کې کېږي. الله ورته ویلو کذالک، جمله ما ویل د یاد ساتلو ده. کذالک دا مطلب چې ستا حالت به هم دغه وي، یعنی نه به ته نکاح کې نه به ته بدکاري کې او الله وتعالی اولاد درکوي. کذالک دا مطلب دا لفظ بننم زمونږ پکاريږي د سیدنا یحیی علیہ السلام لپاره. ما چې کوم آیتونه لوستي د سورۃ الانبیاء آیت 90 90 91 دی آیاتونو کې الله رب العزت د خپل قدرت یو بل علامت کوي، یو بل نه کوي. دا معلومه ده چې اولاد ورکول د الله په اختیار کې دي. قرآن مجید برملا اعلان کړی دی چې یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. هبه هبه او وړه دا بخل ته وایي. موږ چې ورته تحفه وایو، پیشکشي ورته وایو، عربی کې هغې ته هبه وایي. د بعضې کسانو وي هبت الله. هبت الله منې د الله د طرف نه یو انعام. پښتانه په دې نه پوهېږي نه هغې د هبت الله نه هیبت الله جوړږي. هبت الله منې الله کی دی ہوئی انعام. هبه ورکولو ته وایي. اوس یو سړی چاله تحفه ورکوي نو خو د هغه خوښه ده. یعنې تحفه ورکوونکې د خپل شان مطابق او چاله چې تحفه ورکوي نو هغه له د هغه د شان مطابق څه شی ګفټ کړي نو هغې ته هبه وایي. قرآن مجید لفظ استعمال کړی دی یهب لمن یشاء اناثا. دا د الله د طرف انعام دی چاله لونه ورکړي. هغې ته هم تحفه ویلې ده. زمونږ خلک هغه مصیبت ګڼي. یعنې مونږ چې چاته تحفه وایو انعام وایو نارینه اولاد، قرآن وروسته ذکر کړی یهب لمن یشاء اناثا. الله تحفه ورکوي. دا اوس د انسان په ایمان باندې ده او د انسان په سمجھ باندې ده چې دی د الله ورکړی شوی مؤنث اولاد څنګه ګڼي. غضب یې ګڼي، مصیبت یې ګڼي، او کنه د الله د طرف نه یو تحفه ګڼي. د مسلمان کار دی چې هغه دا د الله د طرف نه تحفه وګڼي. یهب لمن یشاء اناثا. اناث منې مؤنث زنانه. ویهب لمن یشاء الذکور. او هغه تحفه کوي مفت ورکوي چاله چې وغواړي الذکور نارینه اولاد. دا د الله یو دین دی. بس کم یو انسان چې د کم سیز مستحق ښکاري ورته هغه له هغه ورکوي. په دې وجه په دې باب کې نه د ګیلې کولو څه گنجائش دی او نه په الله باندې د اعتراض. د مسلمان کار دغه دی چې هغه د الله په ورکړو باندې شکر ادا کړي. اولاد یې ورکړی دی، څه داسې شی خو نه دی ورکړی چې هغه د شرم باعث شي. څه کوترې نه دی پیدا کړی، څه کوترې نه دی پیدا کړی، بلکې یو نارینه یو انسان یې پیدا کړی دی اگر چې زنانه ده. دا یو سوچ دی کم چې قرآن مجید پیدا کول غواړي چې دا د الله طرف نه یو ګفت. اوس دا ستا خوښه ده چې هغې ته ته په کم نظر باندې ګورې. خو بل طرف ته دا عقیده واضح شوه چې که زنانه ورکول دي نو مې الله ورکوي او که نارینه ورکول دي نو مې الله ورکوي. نو بیا دریم فرمایي چې او یزوجهم ذکرانا و اناثا. چاره شریک ورکی، یعنی نارینه اولادم ورکی زنانه اولادم ورکی. مشترک ورکی د زنانو مقدار ډیر کی د نارینو مقدار ډیر کی. یو رور یو خور شي خو بار کې. تزویج وی پکې. تزویج دا مطلب چې جوړه ورکی. نو بیا دریم فرمایي چې او یزوجهم ذکرانا و اناثا. چاره شریک ورکی، یعنی نارینه اولادم ورکی زنانه اولادم ورکی. مشترک ورکی د زنانو مقدار ډیر کی، یو رور یو خور شي خو بار کې تزویج وی پکې، تزویج دا مطلب چې جوړه ورکی.
دواړه ورکی ويجعل من يشاء عقيما او دا الله فیصله چا باره کې چې وغواړي ناغه شڼ کی کله نارینه لا اولاد نه ورکی هغه شڼ کی کله زنانه لا اولاد نه ورکی هغه شڼ کی دا د دې دلیل نه دی چې دا بنی آدم سپیره دی یا دا الله او دا هغه رسول منکر دی یا ګنده بد اخلاق دی د چا چې اولاد وی بالفرض د دې مطلب دا نه دی چې دا سړی څه کمالی دی دا الله تحفیری چاله ورکول غواړي نو ورکی او چاله چې ورکول لغواړي نو نه ورګي دا موږ باندې کړه الله رب العزت دا انعامات دا په خپل اختیار کړي په دې وجه انسان دا خو کولی شي چې دا الله نه یو انعام وغواړي لیکن د انسان د شان مطابق دا نه دي چې هغه په الله اعتراض شروع کی په دې بنیاد باندې اولاد حسهم یو آیت ده یو معجزه ده دا الله د قدرت یو دلیل ده چې یو قسم بنی آدمان دي چاله الله تشلونه ورکی چاله تش زامن ورکی چاله دواړه ورکی چاله یو نه ورکی دنه دا معلومه شو چې دې پشت کې دې پشا باندې دا الله قدرت داغه انتظام او داغه حکمت دا حاوی ده سیدنا زکریا علیہ السلام یو داسې نبی دی چې دا هغه تر ډېرې مودې پورې اولاد نشته او معلومیږي داسې کوم چې قرآن مجید سورت آل عمران کې فرمایلی دي چې هغه خرابي دا اولاد د نه پیدا کولو قوت هغه زکریا علیہ السلام کې خو موجود و لیکن دا هغه په ښځه کې هغه قوت نه و لکه هغه لفظ استعمالی وامراتی عاقر زما ښځه شنډه یعنی زما ښځه د اولاد د پیدا کولو قابل نه کله دا مسله میل طرف ته ناری نه طرف ته او کله دا مسله زنانه طرف ته هغه وخت هم د دې لپاره یونانی طب موجودو چې پای ودا معلومه ده چې دا مسله کم طرف ته خراب ده او اوس په ډېر په اسانه معلومي زمونږ دې دور کې ساينس نو ترقی کړې ده چې هغه فوري معلومول شي چې خرابي کم طرف ته آیا نارینه طرف ته او کنه زنانه طرف ته او الله په فضل پای کې د بعض کسانو علاج هم کې دي بار کیف دغلته کې چې کوم مسلوان هغه سیدنا زکریا علیہ السلام ته نو هغه مسله هغه بیبي ته داغه الفاظ دي چې ومراتی عاقر زما خذا شندر عقم او عقر کې څه فرق دی لکه دی باندې هم عربی کې ځان پویول پکار دی مونږ خو ویل چې یجعل من یشاء عقیما الله باز کسان شند کی عقم قابل علاجی او عقر ناقابل علاجی دا نقطه خپل ذهن کې یاد ساته یعنی یو داسې شندواله دی چې داغه علاج کیږي ناغه تعربه کې عقم وي یو داسې دی چې داغه علاج کیږي نه ناقابل علاجی ناغه ته عقر وي تاسو داربه هر ډکشنری چې راخله نه ودا وضاحت کړی قرآن خو عقم لفظ استعمال کړی دی عقریم استعمال کړی دی لیکن د سیدنا زکریا د خځې د پاره الفاظ استعمالی و امراتی عاقر دلته نو اوس ته پوهېږي چې یحیی به آیت وی که به نه یعنی یو داسې ښځه چې د هغې شنډتوب شنډوالی قابل علاج نه دی الله هغې له اولاد ورکوي
پدی بنیاد باندې وا سیدنا یحیی علیہ السلام کم چې د سیدنا زکریا زوی دی نو الله رب العزت بلاغنا آیت جوړي خپل قدرت یو نمونه به جوړي چې الله هغه سکول شي چې هغه په ظاهر ناممکن ښکاري. دا مو آیت چې الله په ممکنات قادر دی په ناممکنات هم قادر دی. د دې لپاره د معراج یو سفر کیږي دا د الله د توحید داغه د جبروت او داغه د قدرت نمونه خې مونږ ته پدې کې زمون خلک د معراج کیسه یو کی دروغ پکې وي خلک وجار یو خان دی دا معراج دی. قرآن چې د پاره معراج پیش کی هغه خود دغه لنریه من آیاتنا دا جمله د قرآن مجید څه سبب دی چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه اسراء او معراج کو دې لپاره چې هغه ته خپل قدرت نمونه وخیو. خدای قدرت نمونو کې یو نمونه سیدنا یحیی دی. زکریا علیہ السلام خزه خدغه چې هغه عاقر ده داغه داسې بیماری ده چې سمیدې نشي قابل علاج نه ده لیکن الله قدرتونه دي. د سیدہ مریم مور او د حمنا کم چې د زکریا علیہ السلام بیبی ده دا دواړه خويندې دي. د مریم مور او حمنا دا خويندې دي هغه خپل بچي بیت المقدس کې کینول ده ماشوموالی کې پرې خدا ځکه منښت کړي وا چې دا زما اولاد ک الله راکو ابد الله د کور خدمت کوي. دا الله شان ته ګوره چې مریم علیہ السلام سیدنا زکریا چې کله بال تلل محراب دا محراب باندې عبادت خانه بالا خانه وجد عندها رزقا. تفسیر روح المانی کې دا لیکلي دي چې د رزق نه مراد دلته کې ډوړې موړې نه ده سمېوي میوي نه دي ځکه انبیاء کرام علیهم السلام دې سيزونو ته نه پسخي. پیغمبر دنیایي جاه او جلال ته نه پسخي هغه د علم او د حکمت خبرو ته پسخي. زمونږ د خلقو مزاج بدل لې زمونږ پسخېدل همیشه د انسان جیدات ته هغه مرتبه ته د چا فهم د چا سمج د چا د دین پویا هغه ته زمونږ د خلقو پسخېدل نشته. په دې وجه باندې زمونږ دینی رجحانات ډېر کمزوري دي. رزق نه مراد د حکمت خبرې دي. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا چې بکله د هغې خواله لړ نو هغې سره به د حکمت خبرې موندې. امام راغب اصفهاني هم خپل المفردات کې د رزق دا مطلب لیکلی دلته کې. ټیک ده عام مفسرین دا وایي چې د جمي میوې په اوړي کې موندې د اوړي هغه جمي کې موندې لیکن پیغمبران د دې نه متاثر کېږي. سیدنا زکریا د هغې د حکمت او د پیژنګلو د معرفت د رب د خبرو نه متاثر شوی دی. هغه وایي چې کاش زما همداسې یو بچی وی. د هغه زړه کې په بوډاوالي کې د اولاد د پیدا کېدو تمنا پیدا شوې. بوډا هغه څومره دی سورۃ مریم ابتدا کې فرمایي چې واشتعل الرأس شیبا انی وهن العظم مني. دا دواړه جملې په دې دلیل دی چې بوډا شو. وهن العظم مني دا مطلب چې زما اډوکی زاړه شوي دي. او واشتعل الرأس شیبا زما سر سپین بمبل شوی دی. دا دواړه جملې د دې دلیل دی چې سړی ډېر کمزور و د بوډاپې عمر ته رسېدلی و. دا ټولې خبرې یو ځای کور ورو سړی بوډا دی ویښتې سپین دي هډوکي کمزوري دي ښځه ناقابل علاج بیمار ده عاقر ده
او پاغه زمانہ کې دا غزل کې دا ولوله پیدا کیږي چې الله کاش چې مال یو زوی راکړي ازوی صدا پاري دې دا پاري چې زما وارث شي او د آل یعقوب دې دا پاري چې زما وارث شي دا د علم میراث مطلب دی د مشرانو نوم د علم میراث مطلب دی چې زما علم او حکمت زاغه ته منتقل کوم الله رب العزت هغه قادر هم دی او الله رب العزت رحمان الرحیم هم دی دا هغه خوخه ده چې هغه کله د رحمانیت مظاهره کوي یحیی ته ویل تعالی به دې عمر کې زوی در کوم څنګه ستا مطالبه در کوم هغه د پاره دا د حیرت خبره چې ان یکون لی ولد زما اولاد بسنګ کیږي ومراتی عاقر او زما خدای چې کوم دا هغه شند ده الله رب العزت هغه تو فرمایل کذالک دا هغه کذالک دی کوم چې د مریم باره کې کذالکو مریم ته ویلو چې څنګه ته بغیر خاوندا او پاک دامنه په دې حالاتو کې الله تعالی زوی درکړي دته وی کذالک ستا خزم هم دغه شان دي عقر به یې پایږي لیکن دا د الله قدرتونه دي هغه شن لم چې غواړي نو اولاد ورکړي او ستا ډوکی با نجوند کی ستا وختبا توریږي نه تب ځوانېږي نه تب هم دغه شان دي دا د الله هغه آیت ته هغه دلیل دی دا هغه قدرتونو د آیتونو کې چې ما سویل دي نه دا دی چې فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجه او دا هغه پاغه خزه کې کوم چې بیمار وا مونږه پای کې د بچی د پیدا کېدلو صلاحیت پیدا کړ اصلحنا له زوجه پښتو کې دا اصلحنا ماده تان دکله مونږ دا هغه لپاره راغلي دي یعنی هغه خزه چې هغه عاقر وا ناقابل علاج وا الله رب العزت پای کې د بچی د پیدا کېدو قوت پیدا کړ دا موای چې الله په سیس قادر نه ده ان الله علی کل شیء قدیر بیا اوس مسله دا ده چې یوازې الله هغه نه پیدا کوي بلکې هغه له نوم په خپل تجویز کوي دا یو بل نه خلاص دا سه انسانان چې دا هغه نوم الله تجویز کړی دی یو آدم دی او یو سیدنا یحیی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه نیکه یې عبد المطلب او دا هغه بل نوم احمد هغه هغه مور یې آمنه لیکن د یحیی علیہ السلام نوم الله یې خلق بلکې کې درې معنا خدای قرآن مجید فرمایي چې لم نجعل له من قبل سمیه د زکریا د زوی د یحیی نمخ کې دا نوم د چانو یعنی یحیی نوم په دنیا کې اول د یحیی علیہ السلام ده سلورم نخده کې دا چې دا یحیی نوم دلالت کوي په طویل عمر باندې یحیی باندې ژوندې وي د یحیی علیہ السلام عمر ډیر زیاتو طویلو دومره زیات نه چې آدم ته ورسی لیکن عمومي طور دا عمر هغه ډیرو دا هغه نخې دي د یحیی علیہ السلام په جون کې او دا هغه په پیدایش الله د خپل قدرت یو بل نمونه هغه خودره او دا رسول له سیدنا یحیی علیہ السلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته ځینو درې مسمان کې دی ویني درې مسمان کې د سیدنا یحیی علیہ السلام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کی او دې چلل شنو
सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाई लड़ शरत सलामों का रातलुन की सड़ीला सलाम कौल पगारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करे नागा बिया एहतराम सरनु मखली चे जमुंगरोर अगर पखैर राशि और जमुंगरोर पागदे हम सलामती आई लगे संग सड़े बलते ही रोरा पखैर आले उदारंग अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तेर जिमम मावेलू दा ऋण दी अरबे के वर्त इख्वा हुई इख्वाती अखवाती अल्लाती सैयदना यहया अलैहिस्सलाम दागत जन देर अजीब व गरीब वाक़यात मुश्तरे लेकिन जमा मकसद दलते के दमेराज वाक़या वाज़ेह को ली न कि दा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तफसीली जुन पदी वजह देबा ने इक्तिफा हो गए आयंदा जीव मंगदा व सलोरम आसमान की चा सर मुलाकात तरतीब याद साथे अलिफ मने चिकम दे आदम दे द्वेम ऐन ईसा और द्रेम ये यहया अलिफ ऐन ये आयात साथे आदम ईसा और यहया अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।